السلام علیکم ملګرو. افغانستان د سریلانکا خلاف ټیسټ میچ د پاره خپل سکواډ اناونس کړی دی چې هغه سکواډ به سره په دې ویډیو کې شریکوم. څومره هم افغانستان کرکټ فینز دي ای به ویډیو کتلو نه پس کمنټ هم کوي چې کم کلاړي په دې سکواډ کې اچول پکارو او کم کلاړي د دې سکواډ نه وکړل پکارو. په هغه باندې هم خبره کوو. هغه نه مخکې د افغانستان او سریلانکا چې کوم میچ دي صرف او صرف یو ټیسټ میچ دی چې دا په 2 فروری باندې 9:30 بجې د پاکستان په ټایم باندې سحر شروع کیږي. په 2 فروری د دویمه میاشتې په دویم تاریخ باندې افغانستان او سریلانکا صرف او صرف یو ټیسټ میچ دی. بیا دوه پکې کوم دی ون ډے میچونه دي. یو ټیسټ میچ دی او په دې سیریز کې په دې ټور کې 2 ون ډے میچونه دي. نو صرف مطلب 3 ون ډے پکارو، کم از کم 2 ټیسټ پکارو یا 3 ټیسټ پکارو چې لګ ټور لانګ ټور وي. خو خیر د دواړو بورډ چې کوم دی افغانستان کرکټ بورډ او سریلانکا کرکټ بورډ چې کوم دی د دې په مشوره باندې یو ټیسټ میچ ته 2 پکې اوډی دي. اوس افغانستان کرکټ ټیم چې کوم دی دا سکواډ چې کوم دی د ټیسټ میچ د لپاره په هغه باندې خبره کوي. تاسو له سایډ لخکاری کپتان چې کوم دی د سکواډ حشمت الله شاهدی دی، د دې سکواډ کپتان د ټیسټ میچ کپتان حشمت الله شاهدی دی چې انکه دینه مخکې کپتان چې کوم دی ابراهیم زدران ټاکلو، خو کپتان چې کوم دی حشمت الله شاهدی دی ټاکل دی. بل په سکواډ کې ګوره ابراهیم دی، ابراهیم زدران، بیا ورپسې ای بی عبدالملک دی، بیا نور علی دی، رحمت شاه دی، بهیر نوې کلاړي راغلی دی سره. خیر زوړ به افغانستان چې څومره هم ملګري دی به پیژني. بهیر شاه محبوبي نوم دی. بیا ورپسې ناصر جمال دی، دا هم اکرام علي خیل چې کوم دی دا خو الریډي تاسو پیژنئ په ورلډ کپ کې ښه پرفارمنس کړی دا اوډی ورلډ کپ چې کوم. بیا د اسحاق چې کوم دی وکټ کیپر دی محمد اسحاق، کیس احمد دی ورسره، ضیاء الرحمن اکبر دی، ورپسې بیا ظاهر خان دی، بیا ورپسې یامین احمد دی. دا ټول نوي کلاړیان دي چې ډېر ښه مطلب ګورو پته به لګي څنګه پرفارمنس ورکوي. خو زاړه کلاړیان ډېر زیات کم دي. نجات ته پکې، سلیم صافي دی پکې، ورسره نوید چې کوم دی نوید زدران. دا د سکواډ د ټیسټ میچ د لپاره چې دی کې صرف رحمت شاه جوړ کلاړي دی، ابراهیم زدران جوړ کلاړي دی، کیس احمد ورسره جوړ دی، اکرام علي خیل ورسره جوړ دی، یو دی چې کم کپتان دی حشمت الله شاهدی، دا کپتان چې کم دی دا جوړ دی. نور دی کې تاسو ګورئ د سکواډ کې ټول نوي کلاړیان دی راچولي دي. ابراهیم زدران نه پس عبدالمالک دی، نور علی دی، رحمت خو زوړ کلاړي دی، بهیر شاه محبوب دی، ناصر جمال دی، ورپسې اکرام علي خیل، لکه مطلب ټول نوي کلاړیان دي. سکواډ چا سلیکټ کړی چون کې دی نوې سلیکټر هم راغو د افغانستان کرکټ ټیم، نوې چیف سلیکټر هم راغو. زوړ چې کوم چیف سلیکټر هغه الریډي د خپل عہدې نه مستعفي شوی، نوې چیف سلیکټر د ما خیال دا باغ سکواډ سلیکټ کړی. امید لرم چې ښه پرفارمنس وکړي، ښه پرفارمنس ورکړي په دغه سکواډ کې. دا کم کلاړیان له چانس ملو شوی دی چې د چانس نه भरपूर فائدہ واخلي جی، ځکه چانس بیا په انټرنیشنل لیول باندې ډېر په ګرانه باندې ملاویږي او بیا د افغانستان کرکټ بورډ او د پاکستان کرکټ بورډ دی کې بیا چانس لږ نور هم مشکل شي چې یو بالر یو سړی کې ټیلنټ وي او هغه بیا په بینچ باندې ناسي هغه سلیکټ کیږي نه، نو دا هغه کلاړیان له پته راځي. نو په دې ویډیو کې دا سکواډ دا سیریز حواله سره لږ ډېر معلومات تاسو سره مې شریک کو. په ویډیو کتلو زیاته مننه جی، والسلام.